السلام علیکم ورحمت الله. امید ده چې ټول بخیر او جوړ به ملګرو. نن برته د هارت اٹیک باره کې اهم معلومات درکوم. اوله خبره به درته دا ښیم هارت اٹیک موږ ته په څه وجوهاتو باندې کیږي. دویمه خبره به درته دا ښیم چې موږ ته به څنګه پته لګي چې موږ ته هارت اٹیک کېدو والا دی. هارت اٹیک موږ سره څه وجوهات دي؟ کله چې زموږ بلډ پریشر زیات شي او موږ د هغې باره کې غافل یو، خیال نه ساتو، ډاکټر ته ځان نه ښیو، میډیسن په ټایم باندې نه استعمالوو، نو موږ د هارت اٹیک شکار کیدی شو. دغه شان کله چې زمونږ LDL کولیسټرول سیوا شي او دې باره کې موږ خیال نه ساتو، د دې چې کوم ایکسرسایز دی، خوراک کې پرهیز دی، دغه شان میډیسن استعمالول دي، موږ د دې خبرو خیال نه کوو، نو موږ د هارت اٹیک طرف ته تللی شو. دغه شان کله چې یو انسان نشې ډېرې زیاتې کوي، چرس، پوډر، آیس وغیره، کله چې یو مریض ډایبیټک وي، د شوګر مریض وي، شوګر یې زیاتېږي او دی د هغې خیال نه ساتي، میډیسن نه استعمالوي، ډاکټر ته وزټ نه کوي، خپل شوګر بار بار نه چک کوي، ورزش نه کول، فزیکل اکټیویټي نه کول، جسم له دمه زیاته ورکول، نقصاني خوراکونه کول چې ستا ورسره شوګر، بلډ پریشر، وزن زیاتېږي، د حد نه زیات خفګان، سوچ، ټینشن کول. کله چې ستا په فیملي کې هارت اٹیک موجود وي نو تا ته هم چې کوم دی د هارت اٹیک د راتلو چانس شته. 100% کسانو ته نه وي، خو بعضو ته د هارت اٹیک په دې وجه باندې کېږي چې د هغې فیملي کې موجود وي. دغه شان کله چې مرد حضرات سړي 45 کالو ته ورسي نو د دوی دپاره د عمر مطابق د هارت اٹیک راتلو چانسز پیدا کېږي، او زنانه چې کله 55 کالو ته ورسي نو د دوی دپاره هم د هارت اٹیک راتلو چانسز پیدا کېږي. اوس به درته د هارت اٹیک د راتلو علامات وښیمه چې مطلب دا علامات په چا کې موجود شي نو دته د هارت اٹیک راتلو امکان وي. هارت اٹیک چې کله موږ ته کېږي نو دغه ټایم کې زموږ په سینه کې درد کېږي او زموږ دا سینه چې کوم ده داسې ټایټ غوندې موږ ته محسوس کېږي، ورسره چې زموږ کومه دا ګسه حصه ده لکه دا مرۍ طرف شو، دغه شان مټې شوې، د لاسونه ګس طرف سره زموږ داسې میږي میږي وي، درد کوي ورسره. دغه ټایم کې دا درد چې کوم دی زموږ معدې ته، زموږ ملا ته هم ورسي، دې درد ته موږ په انګریزۍ کې ریفرډ پین هم وایو. دغه شان په دغه ټایم کې انسان ته په ساه کې تکلیف پیدا شي، ساه یې بنده کي. دې دوران کې په انسان باندې یخې خولې راځي، زړه ورته خرابېږي، بعضې ټایم کې انسان الټۍ هم وکړي، انسان داسې ډل ډل بور بور محسوس کوي، مطلب ستا چې کوم احساسات دي په هغې کې کمی راشي، غیر چاپیره چې ستا نه کم منظري، کم ماحول وي، ته به هغه 100% نشي محسوس. دا و د هارت اٹیک باره کې سلک شان معلومات. که ویډیو مو خوښه شوي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله.